ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم. خبرې اترې کوو سبا یعنې په 8 فروری د پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې جلسه ده. د جلسې مقصد واضح دی او هر ځای کې دا ګونګوسې دي چې الیامین ګنډاپور وزیراعلی راغورځولو دپاره جنید اکبر چې کوم دی هغه خپل طاقت مظاهره کوي او د خپل ګروپ چې کوم دی نو وزیراعلی راوستل غواړي. دویمه خبره دا کېږي چې بیروکریټو د 8 کروڑو روپو ډیمانډ کړو، هغوی ورته انکار وکړو. د دغه انکار په بدله کې سبا دغه جلسه نور هیڅ قسمه مقصد نشته. په دې باندې به دلته د ځینې خلکو سره خبرې اترې کوو. څه به وایي سبا جلسه ده په دې صوبه کې؟ دا جلسه چې کومه ده نو دا خو دوی یو ډرامې شروع کړي دي. پی ټي آی د دولت 14 کال نه زموږ صوبه تباه او برباد کړه، نه څه ډیولپمنټ کارونه کېږي، نه څه وسایل شو، نه څه ریونیو جنریټ شوه، بس کرپشن یو میدان جوړ کړی دی. دلته تاسو ګورئ دي چې دا کومه ډرامه کوي نو یو خو دا عوام چې کوم دي نو هغوی دوکه کوي را دوکه کوي. دویم دا چې دی کې ګروپونه دي، جنید اکبر ګروپ پکې خپل دی، علي امین ګنډاپور پکې خپل دی، نور ګروپونه خپل دي. اوس دا ټوله ډرامه چې کومه ده نو دا علي امین ګنډاپور ګروپ ته ده چې هغه د وزیراعلی نه ختم شي او د جنید اکبر ګروپ چې کوم دی او دا خلک چې کوم دي وزیراعلی په کرسۍ باندې کینی. ټول جګړه ټول جلسې جلوسونه چې څومره دي دا دغه کرسۍ دپاره دي. نو دغه فوج موږ دې ته ویل چې د کرسۍ نه قلار شي او د ملک د صوبې غم وکړي، د صوبې کې څه ریونیو جنریټ کړي، دلته کارخانې ولګوي، دلته هسپتالونه، دلته بیماري ډېره زیاته شوې ده، دې باندې کار وکړي. نو د دې ایجوکیشن باندې کار وکړي. زموږ د ایجوکیشن سیستم ته وګوره، هیلث ته وګوره، نور ته وګوره، سم نشته، بس صرف دغه ډرامې دي. یو پسې نښتلی بل پسې صرف جلسې جلوسونه. دا 14 کال زموږ صوبه تباه او برباد کړه. ښه بل دې کوم نه ګره دوی وایي چې موږ به چانده کوو، موږ چا نه پیسې، موږ په پاټو کې د پیسو والا خلک نه پرېږدو، څوک چې کروڑا ولګي نه هغه اربو روپۍ ګټي. دې خوا د بیروکریټو نه 8 کروڑو روپو ډیمانډ شوی دی چې انکار یې ورته وکړو. نو دغه جلسه کې ورته هم دغه پاور دی. اصل کې پی ټي آی کې چې څومره خلک دي دا ټول مفاد پرست او خودغرض خلک پکې راغلي، کم چې هغه خپل ورکړی او کم صحیح خلک وو هغه پکې په نظر نه راځي. تاسو ګورئ د نن نه 14 کاله مخکې چې کوم خلک دلته وو د پی ټي آی سره، نه هغه په ایم ان اے سیټ باندې دي، نه هغه په ایم پی اے سیټ دي، هم ټول دا خلک دي چې کم پیسو والا خلک دي، څومره مالدار خلک دي او هغوی دلته کروڑونو روپۍ ولګېلو او د کرپشن دپاره هغوی چې کم دي دلته راغلي او پیسې جوړوي. تاسو وګورئ ماته په پی ټي آی کې چې کم یو د دې بنیادي ورکر دی، ټول پیسو والا خلک دي او هغه دغه ورته د یوې پارټۍ نه بلې ته او د بلې نه بلې ته ټول دغه خلک راغونډ شوي دي او د پی ټي آی ورکران چې کوم دي هغه هم ټول تباه او برباد کړه. د هغې هم سره هغه نه صرف استعمالي جلسې جلوسونه پرې کوي، نور پکې سم نشته. جلسو ته خو ضرورت نشته، بالخال ګراني ډېره سیوا ده. د دې د وجې خلک چې کوم هیوي خوراکونه یې نشي کولی، ارزان الوکې مشوه، دالما شو، لوبیا شو، خلک دې ته کېناستل. ته دا ګڼې چې یاره دا د مفاداتو جلسه ده؟ یاره مفاداتو خو نه، بس دا خو ټول سیاسي لینډ دی جي او بس هسې شومنټ دی جي او ګراني ډېره زیاته ده. هم پیسه پیدا نشته، هېڅ پیدې نشته. دوی له نه دي پکار چې دا جلسې وکړي، ځکه چې ګرانیم ده او دوی له خپل حق ادا کول پکار دي چې نور مسلمانانو ته ضرر رسوي او دا جلسې جلوسونه په دې باندې پیسې هر څه لګي. ګرانو کتونکو په دغه سروې رپورټ کې په مین روډ باندې یوه دیره ده. هغه دیرې ته راننوتمه کسان ناست دي ملګري، هغوی سره به تپوس کوو. رور مې سبا چې کوم دی نو په دې صوبه کې جلسه ده، نو دې جلسې ته په کوم نظر ګورئ؟ څه تاثرات هم دي؟ یاره جی اول خو موږ حیران شو دوی دا جلسې کوي څه دپاره. راځئ جلسه ده او راځئ جلسه ده، د پردي بچي د کاره ایستې دي، سې مړه کړه، سې جوبل کړه، خلکو کارونه تباه او برباد شو، روزګارونه ولاړ دي، صوبه ناسته ده، ملک ټول ولاړ دی، د دوی د لاسه جم دی. اسلام آباد زمونږ کیپیټل دی، ټولې دنیا سترګې ورته میډیا ګوري، ټوله دنیا ورته ګوري. دوی په دویم ورځ خلک روان کړي. زما خیال دی سبا یې کوم ځای کې ده، سبا په دې خپله صوبه کې په صوابۍ کې ده. نو او د کرکټ میچ هم دی، هغې هم د بندول دوی جګړه هډوکې منځ ته ورشتې خپل منځ کې په جنګ دي چې زه به وزیراعلی شم. اوس بل راپاڅېدلی دی، کار یې داسې چې د هغې ارادې داسې دي چې زه وزیراعلی شم. جنید اکبر او دا بل صاحب چې کم دی نو هغه خو غټه توره وکړله، لکه مونږ هوا مې تباه او برباد کړه. اندازې داسې دي چې هغه اوس لرې کول غواړي، اوس به بل راځي، بیا به هغه ټرین کېږي، زور به چاله راځي، ماله به راځي، تاله به راځي، زما بچي له به راځي، د بل بچي له به راځي. هلکه پرېږدئ چې دا صوبه ده دا روانه کوي، یو قسم دغه کو به ځئ مبارک هم شه، اوس خو یې وچلوئ که نه. ښه بل د بیروکریټو نه چې کوم دی د 8 کروڑو ډیمانډ یې کړی دی، همدې جنید اکبر چې هغې ورته نه دي پوره کړی. نو دوی لا وایي موږ پیسې نه لګوو، کروڑپتیان نه پرېږدو، پیسو والا نه پرېږدو. آیا په پی ټي آی کې د پیسو والا کسان نشته یا خپل مفادات نه لټوي؟ پی ټي آی کې به پیسو والا کسان د کوم ځای نه راشي؟ کمې پیسې چې وي خو دوی ورکړي په سیټونو باندې او په وزارت او په دغه باندې، بیا به صحیح اوس په بیروکریټ راګرئ، بیروکریټ به څه کوي؟ به مونږ راګیرئ، مونږ عوام به راګیرئ، روزګاریان به راګیرئ،
په لارو جرمانې دي یو څه بل څه دي دا دي واغه دي بس ملک روان دي 14 کاله وشو درانه پښتانه او لیډران هم پیل کړه او اسې انګړ بنګړ ته پاتې شو نه پکې مطلب دا دی چې د ګورنمنټ د عوامو دپاره څه شته نه د ادارو دپاره څه شته ادارې هم غر کې تباه دي او د هغوی نه هم غواړي او ګډوډه عوامو له دا پکار دي چې لکه لږ شانتې د عقل نه کار والي او دوی په دې ډرامو پسې او کله یو خوا او کله بل خوا صرف عوام یې ذلیله کړه دې صوبه کې څه ترقي ویني یاره جنو بس که تاسو راته وښایې تاسو خو میډیا والی که تاسو لیدلي نو خو موږ بیا هم وینو ځکه چې تاسو زموږ د عوامو سترګې خو تاسو یې ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو حقیقت دا دی چې صوبه د ترقۍ مخ نه ویني دلته کې چې کومه اکثریت خلکو دغه خبرې وکړلې چې دا د خپلو مفاد لپاره دوی چې کوم دی نو دا جلسه را جوړه کړې ده جنید اکبر ګروپ لګیا دي د الیامین ګنډاپور د راغورځولو دپاره دغه جلسه چې کومه ده را جوړه کړې ده چې په دې کې د خپل پاور وښیي بیا عمران خان له لاړ شي او عمران خان ته ده ووایي چې ما سره دومره خلک دي او ما وزیر اعلی کا نو به دا صوبه په دې طریقه باندې رواني نور خو صوبه هغه ده چې دا ورته اکثریت او شعوري خلکه پوهې خلکه پکې نه ترقۍ مخ ویني نه آینده د دوی په وجه لیدی شي صوبه تباه او د قرضدارۍ طرف ته روانه ده بیروکریټ چې کوم دی هغه پکې تنګ دي د بیروکریټو نه ډیمانډونه کېږي چې ډیمانډونه نه کېږي نو بیا ورته لارې کوڅې بندوي بیا هغوی بلیک میل کوي نو دغه جلسه چې کومه ده دا جست د مفاداتو دپاره ده نه چې دا د صوبې په خاطر باندې ده دا د دغې عوامو همدغه خبرې وې بل د کرکټ میچ چې په پاکستان کې ترقۍ یو بل عمل شروع کېږي نو دوی ورته لارې هم بندوي په دې باندې هم د خلکو ته ډېر زیات افسوس دی ډېره مننه